بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما صدق الله العظيم. عزتمند مسلمانان ورونو نن زه تاسو ته یو ډېر اهم او مهمې خبرې ته مخې ته راغلی یم او هغه سیز ده پرایز بوند. پرایز بوند څه شی دی؟ پرایز بوند یو داسې سیز دی چې یقیني طور سره په هغې کې د دنیا فایده او لالچ ډېر زیات دی. پرایز بوند یو داسې سیز دی چې په هغې کې یقیني طور سره پیسو نقصان نشته دی او ګټه یې ډېره زیاته ده. او پرایز بوند حقیقت کې یو داسې سیز دی چې په هغې کې د دنیا ډېرې پیسې راغونډونه ده او کمونه پکې نشته. خو آیا موږ د اسلام پرایز بوند په باره کې څه نن سبا هغه خلک چې هغې صرف او صرف دنیا خپل دین او مذهب ګرځولی دی. دنیا نه قرآن جوړ کړی دی نعوذ بالله، پیسو نه حدیث جوړ کړي دي نعوذ بالله. هغه خلک پکې دا خبره هم کوي چې پرایز بوند حلال دی. عزتمندو دا څومره د افسوس خبره ده چې یو حرام سیز ته حلال یې نه. یو کس حرام کوي او دا یایي چې زه ګناه کوم، زه ګناه کبیره کوم، زه غټه ګناه کوم، زه حرام ګټم، زه د الله نه سوال کوم ای رب ذوالجلال ما یې د حرامو نه وساتي، ما یې د ګنې نه وساتي، ما یې د غلطو د ګنده سیز نه وساتي. یقیني طور سره مو الله رب ذوالجلال دغسې ګنې نه وساتي او یقیني طور سره مو الله تعالی چېرته نه چېرته ځای کې، چېرته نه چېرته وخت کې توفیق ورکړي چې هغه داسې ګنې نه ځان وساتي. خو یو کس یوه ګناه کوي او هغې ته ګناه نه یي. علمای امت دا خبره لیکلې ده چې دغسې کس د دایره اسلام نه وځي، دا مسلمان نه دی، دا کفر ته وځي. هغې وجه څه ده؟ وجه یې صرف او صرف دا د عزتمندو چې هغه د الله حرام سیز ته حلال یایي. نعوذ بالله هغه په اسلام کې یو نوی سیز ایجاد کوي. نعوذ بالله هغې ځان نه الله د ځان نه پیغمبر جوړ کړی دی نعوذ بالله چې هغه حرام ته حلال یایي. د دې د وجې نه دغسې کس چې هغه په اسلام کې یو نوی مذهب نعوذ بالله ایجادوي او هغه حرامو ته حلال یایي، دا کفر دی، هغه دایره اسلام نه وتلی. ځکه نن زه تاسو ته ډېر عاجزانه درخواست کوم عزتمندو چې کوم خلق دا یایي چې پرایز بوند حلال دی، دا بالکل په ناجایز او په غلطه دي. پرایز بوند هرگز حلال نشي کیدلی. پرایز بوند بالکل حلال نه دی. پرایز بوند کې دوه قسمه ګناهونه دي، یو په دې کې سود دی، دویم په دې کې جواري ده. سود ځان ته یو ډېره غاټه یو ډېره عظیمه ګناه ده چې هغه هغې اویا وباله دي او په هغې کې ټولو نه ادنا وبال دا ده چې سړی د خپلې مور سره زنا وکړي. سود د الله او د الله رسول سره جنګ کونه ده. فاذنوا بحرب من الله ورسوله. او جواري قل فيهما اثم كبير ومنافع للناس واثمهما اكبر من نفعهما. دا یو داسې ګناه ده څنګه چې شراب حرام شوی دی، اخکسی جواری حرام شوی ده او قرآن سی ای و اثمهما اکبر من نفعهما. ادې ته ګناه ډېره غاټه ده ادې فیدې نه. ادې د واجې نه دنیاوي لالچ او فیدې ته ما ګورې صرف د الله او د الله د رسول حکم ته وګورې. د الله او د الله د رسول په حکم باندې خپل تن من تن قربان وګرځوې او صرف دې دپاره چې دنیاوي لږ ژوند کې لالچ دپاره نعوذ بالله د پرایز بوند کونه
دا جایز نه ده. په دې کې دوه قسمه ګناه دي، یو ځل درته بیایم، یو په دې کې سود دی، بل په دې کې جواري ده. دې نه ځان وساتئ. دا سپټ حرام دي، دا بالکل حرام دي، دا مکمل ناجایز دي، دغې کې هیڅ قسمه جواز نشته دی. دغې نه ځان وساتئ. ډېره ډېره مننه. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.